نبی کریم علیه السلام داسې نه فرمایي اخري خطبه کې چې تاسو زما نه پس ای اهل بیت او صحابه کرامو پسې روان شئ، بلکې صحابه کرامو ته فرمایي ای صحابه کرامو یو لکه صحابه کرامو ته فرمایي چې زما نه پس تاسو د زما اهل بیتو پسې روان شئ، تاسو به ګمراه نه شئ. که دا حدیث مونږ وایو نو بیا خلک وایي چې دا ته بل طرف ته وړېدلې، دا خو زمونږ د عقیدې د اهل سنت جماعت حدیثونه دي، زمونږ د کتابونو احادیث دي چې نبي اسلام صحابو ته فرمایي ای صحابه کرامو زه دنیا نه روان یم، زما نه پس تاسو قرآن سره اهل بیت ونیسئ، اهل بیتو پسې روان شئ، تاسو صحابه کرام به ګمراه نه شئ. او بیا مونږ ته خلک وایي چې صحابه کرام د اهل بیتو نه افضل دي. نو صحابه کرام د اهل بیتو نه څنګه افضل شو چې نبی کریم علیه السلام فرمایي صحابو ته ای صحابه کرامو تاسو زما نه بعد زما اهل بیتو پسې روان شئ، اهل بیت د قرآن په شان ته ونیسئ. بیا دې کې خلک وایي چې صحابه کرام د اهل بیتو نه افضل دي. نبی کریم علیه السلام په کار دی بیا داسې اعلان کړی وی چې ای زما اهل بیتو تاسو زما تلو نه بعد زه روان یم دنیا نه، او زما تلو نه بعد تاسو د اصحاب کرامو پسې روان شي. قرآن داسې نه فرمایي بلکې داسې فرمایي چې ای صحابه کرامو یو لک صحابه کرامو ته فرمایي زه دنیا روان یم او زما نه پس اهل بیتو پسې روان شي، تاسو به ګمراه نه شئ. صحابه کرامو زما نه پس اهل بیت او قرآن یو شانته مقام لري، اهل بیت او قرآن احدهما اعظم من الاخر، دا یو بل لازم دي، اهل بیت او قرآن یو شانته دي، دا یو بل جدا کیږي نه. اهل بیت او قرآن چې دی لن يتفرقا، دا به هرگز یو بل نه جدا نشي، او تر دې پورې چې حوض کوثر سره به جبرئیل علیه السلام فرمایشل ته راځي او تاسو نه به زه سوال کوم چې تاسو ما نه پس اهل بیتو پسې او قرآن پسې یو شان ته تللي وئ که نه وئ تللي.